دسی بختور وخو بختور خلق. ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ دا د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترور. دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وی منکر راغی نو ما ورته د سرمنی بستره خوره کړله، هغې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سملاست. وی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وجود نه به خوله ډېره تلله، ډېره خوله به یې د وجود نه وتله. وی په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې خوله راله، او د خولې د اساس کې به یې داسې و لکه زمونږ په دې وجود هم خوله راشي، داسې ساسکي ساسکي. وی دسی ساس کی بے لکه د ملغلرو پشان ساس کی بے د خولیو. نو وی زراله ما خو د سرمنې دغه و بستره وه نو ما ترې هغه خوله داسې راټوله کړله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ما ته وی زما په دې خوله څه کوې؟ ما ورته وی د الله حبیبه دې نه ډېر ښکلی بوی ځي نو دا به د خوشبو په ځای استعمالو. او یو روایت کې داسې راځي چې دی ورته وی د الله حبیبه وی زه دا خوله ځان دپاره سنبالومه د برکت دپاره، د خپلو بچو د برکت دپاره. سبا مې بچي ناجوړه شي نو اوبو کې به دا ور واچوم، بهر صورت د برکت دپاره، د خپل الواد د برکت دپاره دا خوله مې جمع کړله. وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم راته وفرمیل چې ټیک دی وکړه، ای به ټیک دی وکړل، ای به ښه دی وکړل. جابر ابن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی ما د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخ ته وکتلو نو ډېر ښکلی و. دلته مې د څوارلسمې شپې سپوږمۍ ته کتل او دلته مې د امام الانبیا مخ ته کتل. فیصله مې وکړله چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخ د څوارلسمې شپې د سپوږمۍ نه حسین وخته. یو صحابي وی چې اومې کتل ورته نو وی دا ویښتی د دې غوږونو د نیمې پورې و، د پوسکي نه لږ بره. یو روایت کې راځي وی چې اومې کتل بل صحابي وی نو ویښتی دې پوسکو ته رارسېدلې. دریم روایت کې راځي چې اومې کتل نو ویښتی د پوسکو نه کته او د اوږې نه بره. په دې منځ کې به د امام الانبیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویخته ولیدل. او علماوی سپین ویخته پکې ډیر کم و چې نور ته به ناسو نو سپین ویخته به پکې ښکارېدل، خو چې کله به یې غوړ کړل نو بیا به پکې سپین ویخته په نظر نه راتلل، بیا به ټول تور ښکارېدل چې کله به یې سر غوړ کړ. او ډیر لږ ویخته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ګیر او سر کې لږ ویښته سپین و چې د غوړوالي نه پس په نه ښکارېدل، او چې سپور به و او غرمو ته به نو بیا به پکې هغه سپین ویښته ښکارېدل. ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي وی چې ما به ولدې مخ ته وکتله نو داسې به ښکارېد کأن الشمس تجري فی وجهه، داسې به یې دا مخ ځلېده تا به وی چې په دې مخ کې چېرته دا نور داسې ځي راځي، دسی به دا مخ ځلېدو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم، دا مخ به دسی ځلېده. دقه صحابي وایي. یو صحابي روایت نقل کوي وی زه لا ډېر رکوټ یم، ماشوم وم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره مې د ماسپښین مونځ وکړو. چې مونځ مې وکړو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره او نبی علیه السلام د مانځه نه راووته خپل کور طرف ته را روان نو ویلار کې ماشومانو چې ماشوم به وله مخې له ورته نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به وله داسې په دې مخ لاس راښکه، داسې به یې ماشوم له په مخ لاس راښکه. دا صحابي وایي زه م لا رکوټ یم نو وی مالی په دې مخ باندې دواړه لاس راښکل، په دې دواړو ننګو یې راله، نورو ماشومانو له به یې په یو یو لاس راښکه، مالی په دواړو باندې لاس راکاږه. هغه صحابي وی چې څنګه راله لاس راښکه په دواړو ننګو باندې، وی داسې مې دا مخ یخ شو او داسې خوشبوی راته رالله
تا به وی چې دا چا د خوشبوی د تیلی نه د لاسونه راویستل وایي داسې خوشبوی ترې روانه وه ډېر بختور نه و چې په مخې وله لاسونه راکاږل په دواړو طرفونو یې راله خپل لاس راخ که او داسې بوی تې تو داسې مې دا لاس یخ شو لکه د عطرو د تیلی نه چې چا دواړه لاس ویستلي داسې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم هغه خوشبوی را باندې ولګېدل او داسې مې دا مخ یخ یخ شو چې امام الانبیا را باندې لاسونه راخ کړ ډېر ښکلی شخصیت رب العالمین دنیا ته رالیږلی و او زمونږ او ستاسو د امت پیشوا و مونږ او تاسو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په امت کې انس رضی الله تعالی عنه فرمائی وی ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لس کال خدمت اکو لس کال کې ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه دا خبره نه ده اورېدلې چې ما ته دا ویلي چې دا کار دی ولی داسې وکړه یا دا کار دی ولی نه دی کړی ما ته لس کاله کې چېرته دا خبره نه ده اورېدلې لس کاله مې وله خدمت کړی دی او چېرته دا خبره مې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه لس کاله کې نه ده اورېدلې چرې به ورسره هم څوک تنګېده نه چرې به ورسره هم څوک تنګ نه راتو صحابه کرامو له ډېره مینه ورکړې وه ډېره مینه داسې شاګردان دنیا کې وځلول چې ټولې دنیا هغه شاګردان ولیدل چې کم شاګردان نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیدا کړل او ډېره مینه به یې ورسره کوله صحابي وایي اکثر چې به ما د نبی علیه السلام مخ ته وکتل نو خندرو یې به چې خندل به د تبسم حالت به و په بړق بړق چرته ما په خندا نه دی لیدلی په ټک ټک په خندا مې نه دی لیدلی خو چې لید به مې نو دا مخ باندې به مسکراهټ و خندا به وه خندا به پې وه خو په بړق بړق به یې نه خندل او مسکې مسکې به یې خندل او اکثر به داسې وه چې ډېر ټیم به چپ ناست چې ناست به نو ډېر ټیم به خبرې به یې نه کولې چپ به او داسې به ناست او داسې به یې د اسمان طرف ته ډېر کتل چې ناست به داسې به یې اسمان طرف ته ډېر کتل داسې به یې بار بار بره د اسمان طرف ته کتل او چې سړي له به مخې له ورغې نو تا به وی چې د چېرته سترګې تورې کړي دي تکې تورو سترګو والا به ښکارېدو نو چې رانږدې به شو نو سترګې به یې نه وي تورې کړي سترګې به یې تورې کړې نه وي او تورو سترګو والا به ښکارېده او چې جهاد له به روان شو په دې طرف په روان شو نو د یوې میاشتې په فاصله کې چې به دشمن ولاړو هلته به پرې رعب راغی وي نبي اخر الزمان را روان یوې میاشتې په فاصله به یې رعب چلیده دبدبه به یې د یوې میاشتې په فاصله چلیدله چې یوه میاشت مزل به پاتې و نو هغه رعب به یې مخې ته محسوسېده کافرانو به محسوسو چې دې طرف ته امام الانبیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم را روان دی دومره رب العالمین وقار ورکړی دومره رب العالمین لوی شان ورکړی خو عاجزي څومره وه زندگی بری چرته صحابه کرامو کې چاته داسې خپې نه دي غورځولي ممکن و بل بنده ته خپې راولو خپې داسې چرته صحابو ته نه دي غورځولي چې ناستې او خپې ورته داسې غورځولي دي خپې چرې هغې ته نه دي راوستي دومره پکې عاجزي وه او ویل به وی زه د ټول بني آدم سردار یم اول به سفارش زه کومه اول به زما سفارش قبلیږي د جنت دروازه به اول زه ټکومه خو ولا فخر زه په دې فخر نه کوم دا زه د فخر دپاره نه وامه دا زه د تکبر دپاره نه وام فخر په چا نه کومه لویي په چا نه کومه خو دا الله ماله راکړي دي دا خصوصیتونه دا الله ماله راکړي دي دا خصوصیتونه الله راله د خپل طرف نه راکړي دي نو د فخر په توګه یې نه وامه خو الله راله دا صفتونه راکړي ډېر ښکلي صفتونه
نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا رب العالمین ورکړیو او څومره ښکلې رویه به خلقو سره ساتله، څومره ښکلې خونې به یې کولې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل وی ان من المعروف ان تلقى اخاک بوجه طلق. یو نیکی دام د چې ته د مسلمان رور سره په کولو تندي باندې ملاقات وکړې، په روښانه تندي باندې د هغه په خیرات